پښتنو علاقې د شیطان په دوره راغلی و. ځان ته ټول بچي راجمع کړل. نو ورته چې بچی څه رکاوټ شته؟ نو دا واړه شیطانان دی غټ شیطان ته په ژړا شو چې بابا موږ دا پښتون دوزخ ته بوځو، نو دی را سره دوزخ ته نه ځي. یعنې په ده موږ د ګناه کار کوو، نو دا پښتون د ګناه کار نه کوي. نو پس ډېره خوارۍ په یو پښتون د ګناه کارو کو دوزخ ته جوړ کو. نو په دې پښتون باندې یو قسم لړزان راشي او هیبت پرې راشي او په منډه جومات ته لاړ شي. مولوي صاحب پلانې د ګناه کار را نو شو، پړه مې ډېره تیاره ده او توبه به څنګه وباسم او کفاره به یې څنګه یو روژې به نیسم او که خیرات به کوم وارخطا دی، په لړزان دی. مولوي صاحب ورته وایي حوصله وکړه، بې حوصلې کېږه، په صدق توبه وباسه، الله به دې معاف کړي. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی لکه چې دا د ګناه کړې نه ده. مولوي صاحب چل نه راځي، ته وایه زه به د پسې ویم. نو مولوي صاحب د توبې الفاظ وایي او دا پښتون ورپسې په مزه مزه هغه الفاظ وایي. نو دا واړه شیطانان دی غټ شیطان دی چې بابا دا پښتون خو مخکې داسې خړ پړ مسلمان و، خو د مولوي صاحب خو پرې اګمال ومږه، خو یې راته نوې که چمکدار یې که منګې دوزخ ته بوځو. نه خو ملا صاحب را نه خلاص که، نو دوزخ ته څوک تیارېږي نه. نو دا غټ شیطان ورته وایي چې بچو دا پښتانه ډېر سخت مزاج والا دي، د دوی مخکې د الله او رسول خلاف خبرې مه کو، کني سپېرکۍ به دې کې روغ به دې تېر کي. البته یو نوی چل درته ښیم، بې باده غرېږه، اجرت جومات اټی بازار ګوره ما او دوه څلور کسه چې وینې فلانې دی خو راشه که نه، فلانې مولوي صاحب چې تا به ورته بزرګ وي هغه خو فلانې د ګناه کار کړی دی، فلانې مولوي صاحب داسې ګناهګار دی، فلانې داسې ګناهګار دی. دا ټول مولیان خراب دي، دا دهشتګر دي، دا خراب خلک دي. او طالب خو چې جومات کې پرې نه دی. غټ شیطان وړو شیطانانو دا چل شروع کا. نو بیا به ته یو پښتون دوزخ ته بوځې، یو لوی جلوس به دوزخ ته روانې، خو یو هم زړه نشي کولی چې جومات ته ورشي استاد څه به کوم، ځکه استاد پسې خو ټوله ورځ ګډې وډې خبرې کوي، دی به په کمه سترګو ورځي. لوی لوی جلوسونه به روانې، دا دوزخ به هر وخت ډک په ډک چلیږي. دا شیطان وړو شیطانانو ته چل وښو. اوس په دنیا کې کافر قومونه عمدق مشن باندې لګیا دي، ځای په ځای مسلمانانو عوامو کې دا خبره ورچي مولیان خراب دي، دهشتګر دي، ظالمان دي، او د ځان دپاره خبره کوي، ستا دپاره نه کوي، او مولیان بدنام کا. نو ټولې دنیا کافران په دې مشن کې لګیا دي چې دا مولا صاحب بدنام کا. او پښتانه په دنیا کې ایک نمبر با ادب مسلمانان دي. دا ځکه چې پښتانه د خپلو عالمانو قدر کوي، دې سره مینه محبت کوي او د دوی په ښودلې شوي طریقو عمل کوي. نو دا د الله دوستان دي او ډېر ښه با ادب مسلمانان دي. پښتانه دنیا کې اول نمبر با ادب دي. غټ شیطان او وړو شیطانانو یو بل سره دا کارګزاري چې اوروله، نو چې ته علامه اقبال به هم یو ګوټ کې ولاړو، هغه به هم اورېدلی و. نو هغه بیا په اشعارو کې وویله، وی افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو، یہ فاق کش جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج، پختنو دینی غیرت علاج دا دے ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو. دا ملا دا دوی دا منز اوباس و بدنامے کا. ملا صاحب څه چل کړی دی؟ د پښتنو په رګ رګ کې د الله او رسول عشق او محبت اچولی دی. اوس که یو ملا صاحب وی چې راځئ جهاد لزو، پښتون پوهېږي چې ملا صاحب مې مرګ له بوځي، مورچه کې به زخمی پروت یم، نه خوراک را رسی نه دارو را رسی، مرګ له مې بوځي. او بیا پښتون وی لبیک ملا صاحب زم در سره زم، زما نوم اول ولیکه. نو دا پښتون په لږه تنده او په مرګ باندې نه دی، بلکې دی خو مرګي له غاړه غټی ورځي.
وی سر پتلی کې د اجل میدان لزما مرګي مرازه درزما مرګي له پختون مخې له ورځي یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی کہ دادا لوگ تند نم یریگی نو دا مرگ نم یریگی نا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو آغا عشق دا اللہ دا رسول دا دوی دا زلنو باسے نو دا شیطان یو مشن دے دا پختانو دا زلنا دا اللہ رسول عشق او دا عالمان من محبت او باسا دا اللہ رسول عشق او محبت دے عالمانو تا اللہ ورکڑے دے او عالمان دقا دا اللہ رسول عشق او محبت دے عوامو تخی او دا قرآن پاک دا اولنا تر اخیر پوری دا اللہ دا عشق او دا محبت